ګرانو کتونکو دا څوک پیژنئ په سر د وړۍ دا پڼ راواچوم ولې چې ډېره زیاته یخني ده او تاسو سره به دا ویډیو هم شریکوم. دا په حقیقت کې کم وروڼه اکثر وروڼه خو به دا پیژني، خو چې کم وروڼه دا نه پیژني نو هغوی دپاره دا خبره کومه چې دا پلاستیکي دي او په پښتونخوا کې په اکثر علاقو کې په دې ژمي کې دا موسم دې حد ته یخ شي چې زمیندار کاکا په دې کې مجبور شي چې سبزي وکري او په دې کې دننه سبزي کرلی شوې ده. په دې کې دننه چې کوم دی اوس موجوده وخت کې زه ګورم کوم ځای پکې سپو سوری کړی وي په هغه کې به زه تاسو ته ښیم چې په دې کې دننه کومه سبزي کرلی شوې ده. د ژمي په موسم کې چې دلته کومه سبزي هم کرلی کېږي هغه سبزي د یخنۍ د لاسه چې کوم دی وچیږي. ولې دلته کې پرخه کېږي، چنی کېږي، کومه پرخه چې په بوټي پرېوته، کومه پرخه چې په ځمکه پرېوته نو موسم دومره یخ وي چې هغه د واورې شکل اختیار کړي. زه بیا مخکې تاسو ته هم ښیم هغه د واورې شکل اختیار کړي نو په دې بوټي باندې چې کله دغه واوره وشي د واورې نه هم یخ موسم نو بیا هغه بوټی چې کوم دی هغه مکمل وچ شي د یخنۍ د لاسه نو هغه د کور کولو دپاره په دې باندې دا پلاستیک چې کومه دی اچولی شوی دی. دغه وګورئ په دې کې دننه زه تاسو ته ښیم چې څه شی دی. دا سوری پکې چېرته سپو کړی زمیندار کاکا په دې ډېر سخت غوسه کېږي هم. او ماشاءالله کیمرې خو راواغسته. دا وګورئ دا ټینډه ده، تاسو به وینئ دا ټینډه ده. په دې کې د هغه سر نه واله در دې بل سره پورې په دې پټي کې ټول پټي کې دا دوکچې ورته وایي هغه جوړیږي او بیا په هغو کې چې کوم دی دا کرل کېږي خو دا په یو لیول باندې جوړیږي، په داسې لیول چې په کم لیول کې اوبه چلیږي. ولې چې یو سر نه بل سره پورې دا اوبه کول هم دي. نو د ژمي د ختمېدو سره چې کوم دی د دې نه دا پلاستیک بیا لرې کوي. په دې کې دغه بوټی ګرم هم وي، په دې کې ګروت هم بوټی ډېر زیات کوي. بیا چې کله ژمی ختمیږي نو دې نه د پلاستیک ډایرکټ نه وړي، ډایرکټ د دې نه دا نه لرې کېږي، ډایرکټ دې دا لرې کړو نو دا ډېره زیاته مساله کوي. دې نه دا په طریقه بیا لرې کوي. طریقه د دې څه ده؟ طریقه د دې داسې وي چې دې کې معمولي شانتي سوري وکړي دې ټول پلاستیک کې چې دا بوټي د اکسیجن سره یا د هوا سره چې کوم دی بلد شي. نري سوري په دې کې وکړي بیا سورو نه پس چې کوم دی هغه سوري یو ورځ پس چې کومه دی نور لویی هغه سوري ورځ بعد چې کومه دی لږ غټی چې د هوا سره دا بوټي بلد شي. که یکدم دې پلاستیک واړو دا هوا په دې باندې چې کومه ده بدل ولګي او اکسیجن پې ولګېدو، هوا پې ولګېده، بس دا مکمل وچ شي. نو د دې د وجې نه آهسته په مزه چې کوم دی په دې کې سوري کېږي او د هوا سره دا بوټي بلدېږي. ټاپک چونکې بل خوا هم لاړو ما وی چې تاسو ته دوند وښیم خو دلته کې په پارټي کې رالم او پارټۍ مې ولیدو نو غوښتل مې چې تاسو سره هم دا شریک کړم. دا وګورئ ښه دا هم څه شي شلولی دا پلاستیک. دا وګورئ ښه دا سپو شلولي ده پلاستیکي. ښه کله چې دې پلاستیک کې نري سوري وشي بیا دغه پلاستیک ټیم په ټیم هغه کې سوري غټېږي، بالاخره دې حد ته کیسه لاړه شي چې مکملې پلاستیک د دې نه واړئ ولې چې بوټی د هوا سره عادت شوی وي. او بیا چې کوم دی دې سره یخني هم ختمه شوي وي، موسم نارمل شوی وي. نو دغه د زمیندارو ژوند دی، دغه د زمیندار کاکا محنت وي. دې یخنۍ نه د بوټی په کومه طریقه بچ کوي، په کوم ساینس او انسان ډېرې عجیبه طریقې راوویستې. اګریکلچر طریقه چې کچرې وګورئ د اګریکلچر ترقي یا د دې ایجادات کچرې وګورئ دا هم د یو سوچ کړی دی چې دا بوټی به څنګه په پلاستیک کې دننه د یخنۍ نه بچ کړي. خو ډېر زیات عجیبه سوچ لري د انسانانو هم.